د دې دپاره خداوند متعال او د هغه رقم په کتابو کې 15 عذاب یې راخیستي دي. 15 عذاب الله په دې دنیا کې ورکوي، په ژوندون الله 15 عذاب ورکوي څوک چې لمونځ نه کوي، او 3 عذاب الله په وخت د زکندن کې ورکوي، 3 عذاب الله په قبر کې ورکوي، 3 عذاب الله په ورځ د قیامت ورکوي. 15 عذاب ټوټل راځي. هغه 15 عذاب چې په دې دنیا کې الله ورکوي هغه کم دي. اول دا دی، اول عذاب په دې دنیا کې چې الله 15 عذابونه ورکوي چې په ژوند کې الله ورکوي. ژوند بې برکته وي. اول عذاب دا دی په دې دنیا کې د ژوند په برکت به نه پوهېږي او د پیسو خپل د رزق په برکت به نه پوهېږي. چېر دا ژوند مې څنګه تېرېږي او دا رزق مې ولې نه زیاتېږي. دا یو عذاب په دې دنیا کې چې لمونځ نه کوي. دویم عذاب په دې دنیا کې چې الله ورکوي چې لمونځ نه کوي هغه دا دی، د هر مسلمان په تندي کې یو نور وي، د صالحانو نور. هغه نور به الله د ده تندي څخه ایسته کړي، د نیکو خلقو نور به د په تندي کې نه وي. او دریم عذاب چې الله ورکوي په دې دنیا کې هغه دا دی چې کم نیک عمل دی کوي چې لمونځ نه کوي، نور نیک عمل چې کوي په هغه نیک عمل به الله اجر نه ورکوي. نیک عمل به کوي، صدقې به کوي، ښه اخلاق به کوي، خپل بچیانو ته به ښه نفقې ورکوي او نور به ښه کارونه کوي، خو لیکن الله به په دې باندې اجر نه ورکوي. دا یې 3. او څلورم هغه دا دی چې د ده دعا به نه قبلیږي. څومره دعاګانې چې غواړي دا به الله ته قابل قبول نه وي. که نیمه شپه راولاړ سي الله ته دعا غواړي نو لمونځ خو کوي نه، که په خلکو کې ناستې دعا غواړي دعا به نه قبلیږي. او 5م د دې دنیا عذاب چې الله ورکوي بې نمازه ته چې لمونځ نه کوي هغه دا دی چې د نیکو خلقو په دعاګانو کې به د ده شمولیت نه وي. نیک خلق چې دعاګانې غواړي د امت مسلمه دپاره، د مسلمانانو دپاره چې دعاګانې غواړي دی به په دې دعاګانو کې شامل نه وي. نیک خلق چې دي، نیک خلق هغه د مسلمانانو دپاره دعاګانې غواړي، یا الله امت مسلمه وبخشي، یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت وبخشي، یا الله امت مسلمه چې څونې مړه وي خداوند متعالی قبرونه منور په انواراتو سره وګرځوي، د قبرو سنې عذابونه ایسته کړي. یعنی اولیاء کرام چې دي د مسلمانانو غم اخیستی دي، خو لیکن د ده حصه به پکښې نه وي. دغه سړی چې بېنمازه وي حصه به یې پکښې نه وي. موسی علیه السلام د خدای پاک دیدار ته تی نو په یو سړي باندې تیر سو. الله ورته وویل وایي دا سړی نه دی، وایي دا زما ډېر ما ته قریب سړی دی، ډېر نږدې سړی دی راته او زما محبوب دی، زما ولی دی، خو لیکن یو دعا راسینې غواړي هغه دعا یې زه نه قبلوم. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې یا الله تا ته دوی نږدې هم دی او خپله وایي چې زما دوست هم دی او بیا دعا نه قبله. وایي ته خو ما سینې وپوښته چې دی څه دعا غواړي؟ وایي څه دعا غواړي؟ وایي دی دا وایي چې یا الله زما بدن دونې لوی که، زما جسم دونې لوی که چې دا جهنم په ما باندې ډک سي او نور مسلمان دی جهنم نه وساته. صرف ما ته عذاب راکړه، دا نور مسلمان چې څومره دي دا دې عذاب مه ورکوه، دا ما بدن غټ که غټ که جهنم په ما باندې ډک. نو ځکه زه د دعا نه قبلوم. پیر سباک بابا جي رحمت الله علیه زموږ پیر صاحب مرشد صاحب
یو مرید یې قصه کوي وایي بیت الله شریف ته تللی و وایي ده به چې دا بیت الله شریف غلاف ونیوی لاسونه بیا پورته کړل ټولو همیشه به د رسول صلی الله امت ته دعا کول وایي چې دعا باندې مشغوله سو د رسول الله وسلم امت د رسول الله وسلم امت د رسول الله وسلم امت دا بیا وایي ما ورته وویل چې باباجي صاحب مریض یې ځان لپاره خو لږ دعا وغواړه که نه ته خو د بل چا په غم کې اخته یې څومره تکلیفونه پر تا باندې مریض یې تکلیف در باندې لږ دعا خو ځان لپاره غواړه که ده به چې لاس پورته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پې په دعا کې راوستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت پې دعا کې راوستي نو دغه اولیاء کرام چې دعاګانې غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دپاره په دغو دعاګانو کې به د بېنمازه حصه نه وي الله به دا بېنمازه په دې حصې کې نه شماري چې ته ځینې وتلی دا د دې دنیا 5 عذابه دی چې الله یې ورکوي دا بېنمازو او 3 عذابه په ورځ په زکندن کې الله ورکوي بېنمازو دپاره یو دا دی چې دی به په ذلت و په خوارۍ باندې مړ کېږي ذلیله به وي خوار به وي دی به مړ کېږي او دریم دا دی چې ولږه به وي او تنده به ورباندې وي ولږه به هم وي او تنده به هم وي او کتاب لیکي کتاب الکبایر اویا غټ غټ ګناهونه چې را جمع کړي دي ما تاسو ته تېره جمعه کې ویلي وو کتاب الکبایر لیکي که دا سمندرونه ټول ورته راولي او په دا ټول سمندرونه په ده باندې وچه شي لا تندې به ماته نه سي دونې تندې به اخیستی دا بېنماز او د زکندن څونې سختې سلګۍ دي په دغه ټیم کې شیطان کوشش دا کوي چې سړی د اسلام نه بې ایمانه تیر کړي د دغه دنیا څخه کوشش دا کوي هلته تندې هم اخیستی په دغه ټیم کې شیطان اوبه هم درته نیولي او ته چې وایې د رښتیا اوبه نه دي هغه دغسې ګلاس درته نیولی چې واخلې ویې څښه ته تندې اخیستی څوک یا نور خلک یې نه ویني صرف تی ویني او تندې اخیستی او سخت تندې او هلته ګلاس هم درته نیولی چې واخلې ویې څښه ته چې لاس ور دغه کایه دی درته وایي چې صرف دومره وکړه چې لږ سر را ټیټ کړه ما ته سجده ولګوه بس در کوم لږ خالي اشاره وکړه هلته تو په سختۍ او په تکلیف کې تندې اخیستی خدای نه خسته خدای نه خسته که لږ اشاره دې ورته وکړه د سجدې اشاره دې ورته وکړه ولاړې دی بې ایمانه ولاړې موږ نه وایو چې خدای پاک اخره خاتمه هم په ایمان سره کړي دغه اخره خاتمه ده که نه شیطان کوشش دا کوي نو دغه بېنمازه چې مونځ نه کوي د دې په زکندن داسې سخت هم وي او لږې و تندې به هم اخیستی وي او 3 عذابه چې الله په قبر کې ورکوي یو دا دی چې قبر چې دی دا یو قاعده ده چې د هر چا څخه خپل تکلیف اخلي لږ په هر چا باندې لږ خپل هغه تکلیف تیروي ځکه د په سربیره ګرځېدلی وایي لږ تکلیف د باندې تېروم چې کوم مسلمان وي کامل مسلمان وي هغه باندې هم راځي قبر راځي ورباندې خو لیکن داسې راځي لکه سړی چې بچی مور څنګه په غېږ کې ونیسي کښې یې کاږي داسې د محبت د وجې کښې یې کاږي داسې په سړي باندې راسي او که چیرې منافق وي یا کافر وي بېنمازه وي په هغه باندې راځي نو چې داسې راسي چې دا یوه پوښتۍ چپه پوښتۍ به د راسته پوښتۍ سره یو ځای سي ټکهاری به شروع کړي سره داسې د بېنمازه یو دا سزا په قبر کې چې قبر به باندې راسي یوه پوښتۍ به د بلې پوښتۍ سره یو ځای سي سره ټینګې به کړي او دویم سزا په قبر کې دا ده چې تر قیامته پورې به الله د جهنم اور ورباندې مسلط کړي او دریمه سزا دا ده چې خداوند متعال به یو مار ورته مسلط کړي دا بېنمازو ته او د دې مار نوم الشجاع الاقرع دی شجاع الاقرع ورته وایي سترګې د اور نه جوړې دي د جهنم نه یې جوړې دي سترګې او نوکان دا نوکان چې کوم دي دا د اوسپنې جوړ دي او د یو نوک د بل نوک په منځ کې تقریبا 1 میاشت مزل دی
الله به درته مقرر کړي دغه شجاع الاقرع ټکونه به ورکوي او بیا به ورته وایي سهار چې ټکونه ورباندې شروع کړي تر ماپښینې پورې به ورته وایي چې دا د سهار دا ملونځو چې تا نه کوئ تر ماپښینې پورې به دا دې ټکونه ورکوي د سهار د ملانځه او چې ماپښین لمونځ یې نه کوئ بیا به د ماپښین ټکونه شروع شي تر مازدیګره پورې به دا ټکونه ورکوي او بیا مازدیګر تر ماښامه چې لمونځ نه کوي د ماښام لمونځ چې نه کوي تر ماخوستنه پورې ماخوستن لمونځ چې نه کوي تر سهاره پورې به 24 ګنټې به د الشجاع الاقرع ورباندې اخته وي او ټکونه به ورکوي او ما تاسو ته ویلي وو چې دا داسې اسانه کیسه نه ده دغه دنیا چې ولا ملا خبره وکړه زه تېره سول هېره سول ځه په دې غوږ یې واوره په دې غوږ یې وباسه دا زموږ زړه درد چې کوي خو دغه وجه ده چې عمل نه کوو موږ ملا تقریر وکړي غریب ځان ستړی کړي ځان ستړی کړي ځان ستړی کړي بیا هغه کیسه ده هغه موږ هغه مکاري عمل نه وي مار خراسه کوي د هغه دنیا صرف یو لړم چې دې دنیا ته راسي او دا ټک ورکړي دغه شین بوټي ته ټک ورکړي په دنیا کې به شین بوټی پاته نه سي ټول به وچ کلک سي دا څه دې ځای لړم نه دی نه دې ځای مار دی او هلته بیا مرګ هم نشته چې یو ټک درکړي مار ټک درکړي بیا به مړ سي او لاړې ختم سي نه چې ټک یې درکړي مړ سوي بیا به ژوندی کېږي بیا به مړ کېږي او بیا به ژوندی کېږي دغسې به وي ټکونه به درکوي دود به جوړېږي ټک درکړي نور به څه کوي ښکاره کېږي نور تک تور ښکاره چې داسې نه جوړ سي داسې ښکاره به سي او چې یو پوست یې وسوځېږي بیا به الله بل پوست د باندې واغوندي چې یو پوست یې وسوځېږي بل پوست دغسې به وي عقل سړی نه حیران پاته سي چې دغه دنیا به څنګه به موږ څنګه آخرت به څنګه تېروو مرګ خو نسته موږ مخکې به مرګ حلال کړي د مرګ شکل به وي هلته به حلال کړي چې مرګ لوړی ختم سو د آخرت څو سړی ووایي سړی عقل حیران سي چې دا کافران به یا الله موږ آخره خاتمه په ایمان سره دا کافران به څه کوي همیشه همیشه جهنم همیشه 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 سړی چې سوچ ووایي سړی لیونی سي پاک یعنی انتها نه لري نوره انتها نه لري چې دغه ځای پورې دا موږ ووایو چې دا ځای پورې بس نور انتها د ختمه سول نه نو ځکه موږ علما وایي چې دا دنیا ذلیله دنیا خواره دنیا دا رزیله دنیا دا ختمېدونکې دنیا دا په هغه دنیا باندې مه خرابوه هغه دنیا مه ورباندې خرابوه دا ختمه ده تېره ده نیکهګان زموږ څه سوله و پلاران مو څه سوله هغه خلک څه سول لاړه تېره سول هېره سول خو هغه ډېره سخته ده چې خداوند متعال د اهل اسلام ټول جنتیان کي چې جنت ته چې ور ولاړې بیا ولاړې همیشه 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 نه غم سته نه تکلیف سته نه درد سته نه ولږه سته نه تنده سته نه غم سته نه مریضي سته هېڅ شی نسته بیا همیشه همیشه به خوشحاله خوشحاله چې څه وغواړي هغه به ورته مسله کېږي تکلیف به هم نه وي مثال مخکې ما ورته ویلي وو چې میوو دپاره به تکلیف وي چې یاره پاس ټوپونه ورته وه یا ډبره ورغورځوه انار راوشکوه ټوپونه ورته وه یا لرګۍ پسې راواخه نه صرف اشاره ورته وکړه ناس به اشاره ورته وکړه نار به خپله راته راسي دلته خپلې راواخه ویې خورو هېڅ شي د ضرورت نسته هر شي ته اشاره کوه خپل په اشارې به درته راځي تا به تکلیف نه وي نه به ضرورت وي نه به یعنې الله به تکلیف نه درکوي نو دا بنمازه په قبر کې به 3 عذاب الله دا ورکوي یو به شجاع الاقرع ورباندې مسلط وي د امار او یو به قبر ورباندې راسي او یو به د جهنم اور الله ورته مسلط وي او په هغه دنیا کې 3 عذاب الله چې ورکوي هغه دا دی چې حساب یې ډېر سخت وي حساب یې سخت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ویل چې خدای پاک موږ ته د حساب اسانه که یا الله زموږ حساب اسانه که عایشه ته ورته فرمایي چې یا رسول الله دا اسانه حساب څه مطلب چې یا زموږ حساب اسانه کړی دې معنا څه د مطلب یې څه دی وایي اسانه حساب دغه دی چې الله دې سیټ ته کې درته ووایي چې حاجي صاحب یا ځوان یا مولي صاحب قاري صاحب دا کار دې کړی دی دا غلطي دې کړې دا غلطي دې کړې دا غلطي دې کړې دا دې غلطي دا ټول درته ووایي او ته خو انکار هم نسې کولی انکار کوي کې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون که انکار وکړي د خولې انکار وکړي دا ستا لاسونه پر تا باندې ګواهي ادا کوي
دا ستا پښې پر تا باندې ګواهي ادا کوي، دا ستا سترګې، ستا غوږونه، ستا دا نور اندامونه پر تا باندې ګواهي ادا کوي. داسې نه چې انکار کوي. که انکار نست نو الله درته ووایي دا دې کړي دي، دا دې کړي، 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 ته خو انکار نسې کولی. و یا الله دا مې کړي دي، نو ته وایې چې بس چې شمپوشي درسره وکړي چې زه ولاړ سم جنت ټول مې در بخښلي دي. دې ته اسانه حساب وایي. او که یو وارې درته وویل چې ولې، که یو وارې دا ول درکړې غوټې درکړه چې دا ولې دې دا کار کړی دی، بس نو حساب کتاب سخت شو، بیا دې الله نه ښه سره کوي. نو دغه بېنمازه چې لمونځ نه کوي، د دې بېنمازه به اول حساب کتاب سخت وي، او دویم به د الله په قهر اخته وي، او دریم به دا اخري چې جهنم ته به ځي. د دې بېنمازه دا 15 عذاب الله ورکوي، 15 په دې دنیا کې، 3 په زکندن کې، 3 په قبر کې، 3 په آخرت کې. دا خو بېنمازه سو.